رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مرتبه ورکړی شوی نو د صحابه کرامو چې کوم اختلافي مسله راوځي نو بهر علا اختلاف به ما اختلاف تا نه پیش کوو بلکې د صحابه مقام ډېر لوی دی او ډېر بالاتر دی د دې د وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه ځل وایي د الله نه ویرېږئ د الله نه ویرېږئ بیا د الله نبی وایي د الله نه ویرېږئ د الله نه ویرېږئ زما صحابو پسې ګوره خوله چوته نه کوي ادناسو حبیب سے چرته څه ونه اوس الله دې مات کړي صحابه کرام دا ولې زمونږ په دې خلو کې او د دې امت په خلو کې ولې داسې نعوذ بالله داسې حقارت سپکاوالي ته روان شي دا دې بنیادي وجه دا ده چې ګوره صحابه کرامو د رسول الله کامله اتباع کړې وه او په امت باندې د صحابه کرامو کامله اتباع فرض ده ځکه د الله نبی حکم کړی دی چې په زما په صحابو پسې روان شئ ځکه صحابه کرام د نبی بس د هغوی په عمل کې پټو دی پټوسکی کې دی د هغوی په هغوی پسې روان شي نبي حکم کړی د پیغمبر نه وروسته اقتدا حکم یې د صحابو کړی نو ګوره مونږه اتباع د صحابو کمه کړې ده زمونږ اتباع کمه ده زمونږ په مجالسو کې د صحابو تذکره کمه ده زمان کورونو کې تاسو د خپل بیبیانو نه تپوس وکړئ وی تا ابوبکر پیژنې رضی الله والله څوک یې نه پیژني داسې زنانه شته دی تاسو د خپلو بیبیانو نه تپوس وکړئ چې دا محمد رسول الله څوک دی او دا څه ستا څه عقیده ده د ده په باره کې والله دا ګوره چاته پته نه دا د هغې اصل بنیادي وجه دا ده چې تاسو په تخرګونو کې اخبارات راوړئ او تاسو ټیپونه او ریډوان راوړئ او دومره رساله نشي اخیستلی چې باقي زما د محمد رسول الله زندگی ده زمونږ د صحابه کرامو زندگی ده چې موږ هغه لږه مطالعه کړو یوه پاڼه او سبا له هغه پاڼه موري پلاري خویندې ورونی او د هغې یو مجلس تعلیم جوړ کړو او موږ یاره د هغې صحابو تذکره وکړو چې دا زموږ نبي دا خلفای راشدین دلته د دې کلي یو 200 کسان تلي او افغانستان ته تلي تجارت څه کاروبار پسې ما ته ویل یاره دا خلفای راشدین څوک خدا پاک زه ډېر خفه شوم والله چې مړه ګوره 50 کاله ستا عمر وشو او ته خلفای راشدین نه پېژنې ګوره دلته صحابه څلور نومونه